نو خصوصا د دې جرګې یا د محفل یا چې څه نوم ورکوي د دې په متعلق خوشحال خان خټک یو شعر ده د دې مشورې په غوان دی نو هغه وایي اجازه ده خوشحال خان خټک وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو بندوبست د کائنات شي په خبرو یو زار که تر سلو سل ته زرو انشاءالله مقصد ته رسیږو چې د کائنات یا د ملکونو یا د دنیا ټول دا بندوبست په دې خبرو اترو باندې کېږي لکه موجوده یې موږ خبرې ترې وشوې موږ شکایاتو د دوی نه د دوی نیمونه ځکه چې دوی د پروګرام ارینج کړی و نو خامخا کمزورۍ په موږ کې لیدلې لږې نه ډېرې نو که دغه پروګرام یې ارینج کړو نو څه تسلي به دوی ته میلاوي او څه موږ ته میلاو شو نو ځکه دې باره کې دغه وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو یو زار که تر سلو سل ته زرو یعنې د یوه سړي مشوره د سلو نه زار کا او د سلو مشوره تر زرو زار کا د زرو پکې ډېره فایده وي دا لکه موږ سره جمع یو او یو شعر به د علامه اقبال ویم دې باندې که داسې وي چې د نه اعتراض کسانو کېدای شي راځي نو خفه کېږي د نه خیر ده او نه خیر دا یو فریضه ده بیا وایي گر نہیں تجھ میں جستجوی حق کا ذوق و شوق اردو باندې انشاءالله پوهېږو لکه گر نہیں تجھ میں جستجوی حق کا ذوق و شوق امتی کہلائے پیغمبر کے اپنے کو رسوا نہ کر تفسیر بالله باندې وکړو چې په تا کې د حق د پېژندلو ماده خو نه وي که نه شوق درکې نه وي ذوق درکې نه وي چې حق دا ده که دا ده نو یې ځان ته امتي د محمد مه یه هسې ځان رسوا کوي گر نہیں تجھ میں جستجوی حق کا ذوق و شوق امتی کہلائے پیغمبر کے اپنے کو رسوا نہ کر او دا دویمه مکتب سره ده دا به نه یم بیا داسې ده چې دا به معافي اډوانس کې زه وغواړم دا که چې علامه صاحب په شعر کې زه خپله کتاب ورسره ووایم دې سره صحیح ده نو دا دوباره ووایم چې په تړون سره راشي چې گر نہیں تجھ میں جستجوی حق کا شوق و شوق امتی کہلائے پیغمبر کے اپنے کو رسوا نہ کر وہ ہے فقط بل شعر دا ہے فقط توحید و سنت راحت کا طریق ہے فقط توحید و سنت راحت کا طریق فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر